الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ہزار عالم درس تا کہ ہر آن محبوبہ لگے لگے کلم شنصیب مدا ایمان محبوبہ د کائنات جملہ ذرے کمی روح نکڑی رب ہر نفس قسم پر رب تا ن قربان محبوبہ ازل نتر ابد ہر دم درب د علم پشمار وید تکرار پڑیر تعظیم دا حق بیان محبوبہ او د محبوب دیدن د پارا ز محشر ته خوشالیږم د محبوب دیدن د پارا ز محشر ته خوشالیږم چې دلبر پکې لیدې شي دا محشر اختر زما دی او ستا تر مخه شمس و ماه تابان صدی ستا تر زلف و سنبل گل و ریحان صدی او نور خوبان لکه ذرې او ته خورشید یې د خورشید مخکې ذرې د جهان صدی ستا د سرو او د خوږو شونډو په مخ کې لال صدی نبات صدی مرجان صدی او ته چې ږدې قدم د ناز په کومه ځمکه فرش د روح به غوړوم پرې چشمان صدی او حجاب لرې کړه تر پاک رخسار دلبرا قربانیږي ملک جن و انسان صدی او محمد امین یو تانه نه تیریږي تیرېدل ورته لعین او لعان صدی شوق و محبت سره درود شریف اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آله و اطرته بعدد کل معلوم لک ډېرو عزتمندو مشرانو کشرانو د رب لا یزال او رب بی نیاز لاکھ لاکھ شکرونه دي چې مونږ او تاسو یې دواړو جهانو د سردار آقا نامدار د خپل امت غمخوار د خپل کریم آقا صلی الله علیه و آله وسلم په امت کې مؤمنان مسلمانان پیدا کړي او په جمع الحمدلله ډېره مبارکه میاشت ده د ربیع الاول شریف او دا هغه مبارک میاشت ده چې په دې کې د دواړو جهانو سردار دنیا ته تشریف راوړی دی او د هغې مبارکو په برکت او په خاطر باندې الله کریم جل جلاله مونږ ته د ایمان او د اسلام د عظیم دولت را نصیب کړی دی او بیا شکر دی د هغې رب لا یزال چې زمونږ تعلق نسبت او ربط د هغې عظیمو هستو سره ګرځولی دی چې چا زمونږ سینو ته د مدینې منورې د جانان د عشق و وفا پیغام را منتقل کړی دی او چا مونږه ته د دغې غلامۍ د مدینې منورې د جانان د هغې ثمرات او د هغې برکات ښودلی دي او چې چا خپل ژوند د هغې مدینې منورې د کریم آقا په غلامۍ کې تیر کړی دی او بیا هغه د عشق او د وفا درس حضور علیه الصلاة والسلام مبارک دغې امتیانو ته موتا ته را رسولی دی کروڑها رحمتونه دی الله کریم جل جلاله د هغې په قبرونو مبارکو باندې نازل کړي حضرت یزید بن عبید فرمایي چې حضرت سلمہ بن اکوا چې دی د مولید چې په مسجد نبوي کې به کله راته او مونځ به یې کوو نو د هغې ستنې سره به یې مونځ کوو چې کومې ستنې سره د قرآن عظیم الشان یعنی مصحفونه به پراته وو قرآنونه د تلاوت کلام پاک دپاره نو دی به چې مسجد نبوي ته رادن نه شو
نو د به نور ټول ځای نه پرېښودل او هغه خاص ځای کې به یې مونځ کو، نوافل به کول. نو ما ترې تپوس وکړ چې آخر ټول جومات پرېږدې او د یوې ستنې له راشئ په کوم ځای کې چې دا قرآنونه پراته وي او په دې ځای کې مونځ کوئ، د دې وجه څه ده؟ عزتمندو هغه چې ورته کومه وجه بیان کړې ده، هغه وجه ډېره زیاته د عشق او د محبت نه ډکه ده. علامه اقبال فرمایي در غلامی عشق و مذهب را فراق، انگبین زندگانی بد مذاق. وی چې کله په غلامی راشي انسان د مغرب غلام شي یا د حرس د هوس او د لالچ غلام شي یا د حضور علیه السلام د دین د دشمنانو غلام شي، نو په دغه غلامۍ کې عشق جدا شي او مذهب جدا شي. در غلامی عشق و مذهب را فراق، حالان کې نه عشق او نه مذهب د یو بل سره جدا جدا سیزونه دي، بلکې همیشه د مذهب بنیاد چې ښودل شوی دی دا په عشق باندې ښودل شوی دی. نن هم کال پس د حضور علیه السلام غلامان چې کله حج لځي نو د حج هر یو رکن د هغې ټولو نه لوی بنیاد هغه عشق دی. ورنه انسان حیران شي چې ما سمې دمې کپړې اچولي دي، نو عقل خدا وایي که نه چې دا کپړې ولې وباسې؟ نا جوړې شوې کپړې دوه احرامونه چې جوړ شوي ني هغه د ځان نه تو کې او ښکلې زلفې دي هغه وخورئ او کېړی دی اچولي هغه وباسې او بیا کله منډې وهې خپې لخپې سرتور سر کله منډې وهې او کله چې کوم دی څه کوې وسایې کې لګیایې رمل کوې پهلواني کوې اوږې اوچتې اوچتې وړې. آخر وجه څه ده؟ کله بیا د یو غره د پاسه ولاړې. عزتمندو دا ټول تعلق د عشق سره لري. الله پاک نیکانو بندگانو چا منډې وهلي دي، چا په دغه لباس کې الله ته ولاړ کړې ده، الله ته دومره خوښه راغلې ده چې کال په کال د حضور په غلامانو امتیانو باندې هغه یاد را تازه کوي. عزتمندو دا عشق یو داسې څیز دی چې دا کله غلامي راشي نو دا او مذهب جدا جدا شي. نو بیا علامه اقبال فرمایي چې کله جدا شي نو هغه د ایمان حلاوت چې دی، د ایمان هغه خوږوالی چې دی، د ایمان هغه شیریني چې ده نو هغه ختم شي او د هغې شاتو نام چې کوم دی تراخه زهر جوړ شي. صحابه کرامو ته چې د محبوب علیه السلام عشق و نو هغې ته په دې کې هېڅ قسمه تکلیف نه و چې دا زما د محبوب علیه السلام وینه مبارکه ده، نو دم مصفوح څکل خو حرام دي. دم مصفوح خو چې په دې کپړه باندې پریوزي او په دې جامه باندې پریوزي نو په هغې باندې منځ هم نه کېږي، او چې په کوی کې پریوزي نو ټول کوی به پاکه پوهېږه دې باندې کوی به ټول پاکه. صحابه کرام و عشق و هغې ته پته وه چې دا وینه عامه وینه نه ده، دا وینه د دواړو جهانو د سردار مبارک ده. او که دا دې وجود ته راشي نو الله به په دې جسم باندې اور د جهنم هم حرام کړي. مونځ ته ودرېدل چې دي الله سره رابطه ده او د مخلوق نه رابطه کټ ده. مونږ وایو که نه اکثر جماعتونو کې لیکلي الله سے رابطه شروع اور مخلوق سے رابطه ختم، لیکن صحابو ته پته وه چې حضور عام مخلوق نه دی. دا عشق و عزتمندو په مرض الوصال کې په کومه بیماری کې چې جانان مبارک دنیا نه تشریف وړلی و نو دا خو یو داسې بیماري وه چې صحابه کرام مسجد نبوي کې اوړېدل راوړېدل د حضور د دیدن په تمه باندې 3 ورځې شوې وې د حضور دیدن یې نه و کړی. زما کریم آقا مبارک باندې د تب شدت و حضور په کور کې و، عایشې بیبي په حجرې مبارکه کې و او صحابه خو د دیدن تږي و چې دنیا کې به ډېر غمونه ووال او تکلیف به پرې راغی او کړاوونه به ووال، صرف یو دیدن د مدینې منورې د جانان به یې وکړو، هغه ټول تکلیفونه به یې په راحت او خوشحالۍ باندې بدل شو. دا 3 ورځې شوي دي د حضور دیدار یې نه دی کړی چې زما د کریم آقا مبارک دیدار یې نه دی کړی د 3 ورځو نه. نو صحابه ډېر زیات د دیدن تږي دي، ولاړو چې اوس به حضور راوځي اوس به راوځي. او د جمع ټیم شو، حضور راونوته، سیدنا ابوبکر صدیق مخکې شو او صحابه کرام ټول په سیدنا ابوبکر صدیق په اقتدا کې په منځ باندې ودرېدل. چې کله ودرېدل اوس مخامخ چې کوم دی کعبه ده او دی ولاړ دي او بیا منځ د صحابهو دی چې کوم خشوع زو الله پاک هغې له ورکړې وه. اوس په دغه مانځه کې چې هغې ولاړ دي الله پاک دې مونږ او تاسو بار بار مسجد نبوي شریف زما د جانان وطن مدینه منورې ته بوزي. چې کله انسان هلته کې قبلې ته ودرېږي
او منس کوي نو داسې د زړه طرف ته ګس طرف مطلب دا د زړه طرف ته هلته کې چې کله داسې انسان ودرېږي لکه تاسو چې څنګه ناست یې نو په دغه رنګ دې طرف ته مخامخ چې کوم دا نو دا حجره د عایشې بیبي مبارکه ده چې د مدینې منورې جانان مبارک چلته کې د دې مبارک مرقد منور و معطر دی نو حضور په هغې کور کې و نو دلته صحابه ولاړ دي هغې مخامخ کعبې ته او د هغه طرف نه د لرې نه کریم آقا مبارک د عایشې بیبي د حجرې مبارکې چې کومه پرده وه دروازه هم نه وه پرده وه هغه پرده یې لرې کړه لږې په وجود او په جسم مبارک باندې سپکوالی راغې د بیماری نه لږ شانته راحت راغې نو د زړه کې حضور مبارک وفرمیل چې زه د خپلو غلامانو سیدنا ابوبکر صدیق په اقتدا کې لږه نظاره وکړم نو چې څنګه راغې او جانان مبارک پرده داسې کړه صحابه ولاړ په منځه باندې دي او ورته پته وه چې د منځه په حالت کې کله سر او سینه د کعبې نه تو شي نو مونځ ماتېږي پوهېږه دې باندې په شریعت زما ستا نه ډېر ښه عالمان او ډېره پوهه الله ورکړې وه خو چې زما کریم آقا مبارک دیدن یې نه و کړی د مانځه په حالت کې دننه د حضور د دیدن د خاطره زما د کریم آقا د دیدن د خاطره د مانځه په حالت کې دننه ټولو د کعبې رخ پرېښوده ټولو د کعبې رخ پرېښوده او په مانځه کې راتاو شو د مدینې منورې د جانان مبارک دیدار یې شروع کړه اوس عزتمندو په دې خو مونځ نه ماتېده صحابو ته پته وه چې د دیدن د مدینې منورې د جانان دی هغه د هغې په سینو کې عشق او محبت زما د محبوب علیه صلات وسلام نو بیا صرف دیدن نه کوي صرف دیدن نه کوي زما د محبوب علیه صلات وسلام د دیدن هغه خواږم بیانوي صحابه فرمایي یو داسې عالم جوړ شو یو داسې حالت جوړ شو چې موږ 3 ورځې پس خپل کریم آقا مبارک ولیده او زما جانان مبارک داسې ولاړو او موږ ټولو د مانځه په حالت کې اخوا کتل او زما د مدینې منورې د جانان مبارک دیدن شروع شو وی قریبه ده چې موږ ټولو منډې کړې وې د ډېرې خوشحالۍ نه او دا مونځ هم په ځای باندې پرېښودې وې او زما د جانان په قدمونو مبارکو کې لوغړېدلې وې زما د محبوب علیه الصلاة والسلام د دې ښکلې دیدن او د دې والضحی رخسار دا تابانې داسې وې چې وی حضور په دغه ورځ باندې دومره زیات د زما د جانان مخ مبارک پړقېده کأن وجهه ورقة مصحف یا کأن الشمس تجری فی وجهه وی مونږ چې لیدل وی حضور دا مخ مبارک داسې پړقېده د دغه بیمارۍ په حالت کې تاوې نن ور لاندې راکوز شوی د زما د جانان په اننګو مبارکو کې ځلیږي عزتمندو د حضور علیه الصلاة والسلام صحابه دي ورته پته ده کہ ولاڑ پا مانزہ باندیو علامہ اقبال فرمائی شوق تیرا اگر نہ ہو میرے نماز کا امام نن خلق وئی کہ دا حضور خیال پا مانزہ کے راغے نو دا چکم دے شرک دے دا صرف خیال نہ دے دا پورا دیدن دے او دا صرف خیال نہ دے دا زما دا جانان مبارک صدے وی ملماتی کی پا دے باندے چکل مذہب وش جدا جدا شی نو بیا سڑے پا نفل والاڑی چلتا دا تلاوت آواز ووری یا آل تک درود شریف ووری نظر بڑا بڑا شروع کی زما پا منز کی خلال راوے وہی گیا دے باندے بیا چکلا چکم دے دا حضور علیہ الصلاة والسلام ناتخوانی اوری نو بیا دا پا خوب کم خلل رازی و دا پا عبادت کم خلل رازی بیا دا پا منس کم خلل رازی و چکلا عشق کی عزت مندو نو عشق سرا مانزہ کے دنن والار دے و بیا دیدن دا مدینہ منوری دا جانان مبارک کئی زکا عزت مندو عشقو مذہب جدا جدا ندی بلکہ دا مذہب بنا چدا دا پا عشق باندے دا پیشک باندې دا چې د حضور علیہ السلام مبارک خلی مبارک صحابو پرې نه خودې وغې د ځان سره سکړې د ځان سره محفوظ کړې او زما د کریم آقا مبارک وخته مبارک پرې نه خودل نن موږ ګوره په دنیا کې اگر چې نن سبا الله پاک دې زموږ په حال باندې رحم وکړي په دې کراچۍ او په دې پنجاب کې باقاعده د تبرکات هم یو ډېر لوی کاروبار شروع شوی وایګه دې باندې ډېر خلک داسې دي چې هغوی اوس خو به تاسو نوې نوې د سوشل میډیا باندې اورئ پوه شوې دعا والی باجي هغه چې کوم دی بیا دعا صرف د پیسې خلک ورکوي چې دی به ماته څه کوي دعا کوي او همدارنګې په دې نیټ باندې به ګورئ او په پیسو باندې چې نیکۍ خرڅوي هغه ورځ حکومت یو کس نیولی دی نو هغه چې کوم دی په 1000 روپۍ باندې دومره کروڑه نیکۍ
او په لس زره باندې دومره اربنې کې دی خرڅولی او زمونږ ساده ګلان لګیا دغه له پیسې ورکوي چې دومره دومره نیکی راکړه هغه ورته نیکی مې دله درکړه همدارنګې عجیبه عجیبه مخلوق راوتی دی دا سرکار شو دا سرکار شو د دین اسلام نه یو پوره مذاق جوړ کړی دی ما د مدینې منورې د جانان د دین نه پوره مذاق جوړ دی خدا یاد وساته د دې مقصد دا نه دی چې اهل سنت و جماعت 2 نمبر دی هر اصل چې وي د هغې نقل راوځي پوهېږئ پې چې نقل وي د هغې بس نقل راوځي د اصل نقل راوځي هغې ته پته ده چې دا اهل محبت دي دا اهل حق دي راشه چونکې د دې سره د خلکو مینه ده د دې سره د خلکو عقیدت دی د دې په یو اشاره باندې خلک مالونه جانونه اولاد قربانوي نو راشه د دې پیښې وکړه د دې جامه واغونده نو په دې جامه کې خلکو له دوکه ورکوه نو بیا ګرځي څوک په یو انداز باندې عامل لګیا دی په یو طریقه څوک په بله طریقه څوک په بله طریقه خو یاد ساته عزتمندو په هره جامه کې په هر څیز کې 2 نمبري 3 نمبري 4 نمبري وي خو د هغې مقصد دا نه چې هغه اصل خلک غلط دي نو په دې وجه باندې داسې کیدی شي چې خلک به د دین په جامه باندې دوکه کوي خو یاد ساته زما د محبوب علیه السلام عاشقان په مخ د ځمکه باندې شته زما د مدینې منورې د جانان د دین صحیح وارثان په مخ د ځمکه باندې شته د حضور علیه السلام د دین صحیح خوشبویه تقسیمولو والا په مخ د ځمکه باندې شته نیکه مبارک فرمایي هغه څو خلک هم نن په جهان شته دی خو څو کسان الله ورکړی د همت او که نو مخلم نو خلق به وایي چې طرفدار دی او زما غرض خدای نیک نصیحت که نو مخلم نو خلق به وایي چې طرفدار دی او زما غرض خدای نیک نصیحت او زه محمد امین خاکروب د هر مسلم یم چې کوي د حضرت د دین خدمت ځکه قدردانو چې کله عشق او مذهب جدا شي نو صحابه دا نه ګوري چې دا د منځ حالت دی صحابی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق دام نه ګوري چې زما جانان مبارک آرام کوي او زما کریم آقا مبارک غار سور ترازی او زه دا ټول سورې بندوم او یو پاتې کېږي او په هغې کې خپل خپه مبارک اږدي او مارې بار بار چیچي نو دا خو چې کم دی خودکشي شوه دا خو په زوره باندې ځان چیچل شو نه ورته پته ده چې چېرته د حضور په آرام کې خلل را نشي نو هغه عمل تر قیامته پورې د حضور علیه السلام د عاشقانو دپاره مینارې نور جوړیږي سیدنا علی المرتضی شیر خدا د مازیګر منځ قضا کوي د مازیګر منځ چې په منځونو کې صلات وسطا د ټولو نه اهم ترین منځ دی د ټولو نه د زیات اجر والا منځ دی چې کله هغه ته نه قضا کیږي خو په دغه وخت کې د په پتون مبارک باندې جانان مبارک آرام کوي کریم آقا مبارک د قلعه صحابه په مقام باندې چې کم دی څه کوي حضور مبارک آرام کوي جانان کریم آقا مازیګر منځ کړی علی المرتضی شیر خدا نو کړي د مازیګر د غنور چې دی دا په پریوتو باندې شو وخت په تیرېدو باندې شو دی مبارک فرمایي که زه پاسم حضور مبارک سر مبارک لري کوم نو د جانان مبارک په آرام کې به خلل راشي نو خپل منځ د حضور په آرام باندې قربان کا خپل منځ د حضور په آرام باندې قربان کا چې جانان مبارک را پاسې دا ورته نه وایي چې علي څه چل شوی و زه به دې را پاسولی او ما مونځ هم و مونځ به دې کړی و کریم آقا مبارک لاسونه پورته کړل او ویې فرمایل اللهم ان علیا فی طاعتک و طاعت رسولک یا الله د علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار چې زما د آرام د خاطر مونځ قضا که خدای تیم خوشحاله ولی استا محبوب هم خوشحاله او بیا الله کریم جل جلاله حضور له اختیار ورکړی او پریوتې نور ته حضور په ګوته مبارکه باندې اشاره وکړو پریوتې نور یې ورته واپس علامه اقبال ځکه فرمایي چې کله قومونه غلامان شي د هغې ذهنونو کې غلامي راشي بیا عشق او مذهب جدا جدا شي بیا په خپل کانفرنس کې ورته جایز او ناجایز نه ښکاري پوهېږئ دې باندې دفاع پاکستان هم کې ورته د جایز او د ناجایز خبرې نه ښکاري د خپل بچي د عقیقې په خوشحالۍ کې ورته دیګونه پخولو کې هم ضرورت د مفتي نه نه چې تپوس وکړم چې شرن روا دي که ناروا دي او همدارنګې که هغې دپاره ټول کلی راغواړي او هغې ته ولاړ یو دعوتونه ورکوي د هغې پروا هم نشته چې تپوس وکړم چې جایز دي او که ناجایز دي چې خپلې جلسې وي او د خپلو اسلافو او د خپلو مشرانو کانفرنس وي هغه هم روا وي د خپلو تنظیمونو جشنونه هم روا وي د خپلې پارټۍ او د خپل ملک او قوم د ترانې په وخت کې په ولاړه باندې په سینه باندې لاس ایښودل هم روا وي په هغې کې ورته دا نه چې یاره دا ادب او تعظیم د غیر الله دی او که د الله دی خو چې کله عزتمندو زما د جانان د میلاد خبره شي در غلام عشق و مذهب را فراق
نو بیا را شروع شي دا چا کړي او دا په کوم ځای کې چې کله زما د جانان مبارک د ذکر خبره شي پاغي کې وته د دلایل ضرورت شي چې کله زما د کریم آقا مبارک د غلامای خبره شي پاغي کې ورته د دلایل ضرورت شي زکا اقبال فرمائی شوق تیرا اگر نہ ہو میرے نماز کا امام میرے قیام بھی حجاب میرے سجود بھی حجاب یا رسول اللہ چې زما په هر یو عمل کې ستا عشق نوي ستا محبت نوي او ستا غلامی نوي یک منځ وي یک روزه وي یک زکات وي یک حج وي یک رکوع وي یک سجده وي خو چې ستا ادب پکې نوي ستا تعظیم پکې نوي ستا خیال پکې نوي نو یا رسول الله زما غناستا سے ناستا دا زما سجدہ سے سجدہ دا زما قیام اسی قیام دے ما علامہ اقبال د پښتو د شعر ترجمه د عاشق صادق په زبان باندې کول غختل چې د پښتنو ته پښتو کی وایا چې د قلندر لاهور د شعر مطلب څه دی علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ د شعر مطلب کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میرے نماز کا امام میرے قیام بھی حجاب میرے سجود بھی حجاب حضرت حاجی محمد امین رحمت اللہ تعالی علیہ پس سادہ الفاظوں کے دے ترجمہ کئی فرمائی یا رسول اللہ ہر عمل چ دے بیستال محبتا ہر عمل چ دے بیستال محبتا ما محمد امین گن لے دے عذاب لبیک دا نعرہ چې دا د عام نعرہ نه ده د ما د مدینې منورې د جانان په خدمت اقدس کې خپل وفا پیش کول دي ویږي په ډېرو خلکو ته تکلیف دی چېرته میلاد کې ولګو وایي چې دا میلاد یې سیاسي که میلاد یې څه که سیاسي که هغه ورځ زما وټپګه شریف کې پروګرام و باچا صاحب دی راغلی دي هغې کې ما خلکو باندې لبیک نارې ووالې څه کسانو راته بیا څه سکرین شاټ یې راولېږلې وي جي بعضې خلکو ته ډېر تکلیف شو چې یاره دا خو میلاد سیاسي که نو ما ورته وی پروګرام هم د باچا صاحب او زمونږ امیدوار هم دی او خرچه هم خپله وه او ځای هم خپلو خیرات هم خپلو او نارم پکې د حضور و نو تکلیف په کومه خبره باندې دی پوهېږې دی باندې نارم د مدینې منورې د جانان وه چې د کوم مدینې منورې د جانان د دین مقصد دی پوهېږې پې چې څه مقصد دی نو هغه مقصد د پاره ناره وه چې اقیم لخدمتک وامتثال امرک یا رسول الله زه ستا د خدمت دپاره په هر حال کې ولاړ یم او یا رسول الله ستا د حکم منلو دپاره او ستا د تابعدارۍ دپاره په هر حال کې ولاړ یم لا ابره عن مکانی که دوی ډېر زیات چې کوم دی څه چلو کی کریک ډاون یې وکړي او که ډېر لیسټونه جاری کړي خو یا رسول الله زه به یو ساعت هم د دې مشن نه یو انچ هم ما وروستو نه کیڅوک اقیم لخدمتک وامتثال امرک لا ابره عن مکانی اقامتا کثیرتا متتالیہ یا رسول الله زه ستا د دین د خدمت دپاره به د ژوند په هره ساه کې ولاړ یم ستاسو د تابعدارۍ دپاره به خپل ټول ژوند چې کوم دی زما وقف وي او په داسې انداز به ولاړ یم چې ما به د خپل موقف نه څوک یو انچ هم وروستو نه کړي د دې د هر ظلم په وړاندې به ولاړ یم د دې د هر جبر په وړاندې به ولاړ یم او په داسې انداز باندې چې د خپل مرګ او د خپل ژوند د آخري ساه پورې د مرګ د لومبنۍ سلګۍ پورې به زه ولاړ یم عزتمندو یاد ساتئ دا یو عزم دی دا یو عزم دی په یو داسې حالت کې چې د دین متین خلاف سازشونه سرګرم دی اوس هم لګیا دي ورځ په ورځ باندې اجلاسونه کېږي چې یاره دا لبیک چې دی د حضور علیه السلام مبارک د دین کا مناره چې وایي ویدی د خلکو جذبات کش کوي نو مې خلک هم بوس نه خوري خلکو ته هم پته ده چې دا چې کوم دی څه دي دا په حقیقت کې د خپل حبیب علیه السلام د دین دپاره ولاړ دي ورنه مذهبي نارې خو ډېرو خلکو والی دي پوهېږې دې باندې وکه دا ملت او دا قوم موږ سره ودرېږي هغې ته پته ده چې دی دا ناره صرف د ځان دپاره نه دی دا ناره د مدینې منورې د جانان د دین دپاره وایي ځکه هغې موږ سره په نره باندې ودرېږي او بیا وایي د دینه قادیانان تنګ دي او موږ به د هغې د حقوقو خبره کوو نو یو خبره دې واورئ چې کوم کسان لیکلو والا راغلي دي هغه دې ورسوي چې ته د قادیانیت د حقوقو خبره کوې او په هغې کې د حد نه زیات تېرېږې او د مغرب او د IMF د خوشحالولو دپاره لګیا او د هغې په غلامۍ کې تېرېږي نو موږ د خپل جانان په غلامۍ کې هم در هر حد نه زیات تېرېدی شو او دا خو ته د ختم نبوت یو دویم جنگ په دې قوم باندې مسلط کول غواړې
چې د کم قانون د پاره زمونږ لسو زرو مسلمانانو قرباني ورکړې ده د هغې قانون دفاع به مونږ کوو. په هغه قانون کې لیکلي دي چې قادیانان په دې وطن کې ځان ته مسلمانان نشي ویلی. په هغې قانون کې لیکلي دي چې هغې جوماتونه نشي جوړولی، په هغې مینارونه نشي جوړولی. په هغې قانون کې لیکلي دي چې هغې قربانۍ نشي کولی. نو مونږ خو نور څه نه وایو، مونږ خو تا ته ستا قانون ښایو چې په قانون باندې د عمل وکړو. چې څوک په قانون باندې عمل نه کوي هغه چې کوم دی غدار وي، هغه د آیین غدار وي، هغې لګیا دي کله غداري کوي د آیین نه. نو ته بجای د دې چې د آیین نه د غدارۍ سزا هغې له ورکړې، ته الټه چې کوم دی د حضور په غلامانو باندې را شروع شې. زه به دې ترقۍ ته نه پرېږدم، زه به دې له مخه نیسم. مې ستا پلاران هم راغلي ولاړ خاورې پې انبار دي، ستا پلاران هم راغلي و انګریزان، او هغې وې چې موږ به د حضور علیه السلام د دین دا روشنایي ختمه کړو. لاړل د هغه اډوکي هم چېرته خاورې رې پراته دي، پته هم نه لګي چې چېرته خاورې رې دي. خو چې چا د هغه دین علم او پرچم بلند کړی و د هغې عاشق صادق حاجي محمد امین رحمه الله نن د خاورو هم خلک قدر کوي. دومره اوچتې مه وایه چې بیا په هغې کې چې کوم دی ته څه چلو کې دا وطن د حضور د غلامانو دی. دا ته چې په کومه کرسۍ باندې ناست دی او دا ته چې کومې مزې کوې دا د حضور د غلامانو په ټکسونو باندې کوې، دا د قادیانیت په ټکسونو باندې نه کوې. په دې وطن کې دا د حضور غلامان دي، د دې په ټکسونو باندې ستا وطن چلیږي، د دې په حمایت باندې ستا وطن چلیږي. ته د دې اکثریت خبره نه کوې د حقوقو، او بیا زما د حضور علیه السلام په شان کې غداري کوي چې د هغې د حقوقو خبره کوي. اقلیت حقوق اسلام قائم کړي دي، خو د دې کوم حقوق دی هغه راته ووایه. که د دې حقوق وي بیا د یمامه شهداو له جواب ورکړه چې هغې 1200 صحابه په یو جنگ کې ولې شهیدان کېدل. بس هغې به هم ویلې وې چې حقوق یې د خپل ځه چې څه کوي هغه به کوي. عزتمندو دا خو ډېر لوی امتحان صرف د تحریک نه دی، دا خو ډېر لوی امتحان د ټولو مسلمانانو دپاره دی. او انشاءالله زه وایم دوی لاس خو دې ور واچوئ تحریک ته، په ذات د خدای قسم چې دا به د دې تحریک دپاره الله هغه عروج ثابتوي چې په دې وطن کې به د نظام اسلام لاره واریږي انشاءالله. ځکه عزتمندو په امتحانونو باندې تحریکونه دباویږي نه، په امتحانونو خو تحریکونه نور هم اوچتېږي. او د حضور علیه السلام مبارک د خاطره مونږ هرې سختې ته تیار یو، مونږ هر تکلیف ته تیار یو. یاد ساته عزتمندو دا وګوره خلک وګوره پی ټی آی ته وګوره لګیا دي د خپل قائد دپاره د خپل دنیا دپاره سختۍ تیروي که نه تیروي، جیلونه تیروي، تکلیفونه تیروي. ولې وایي مونږ دې دپاره تیرو، مونږ دې دپاره تیرو چې هغې تیرولی شي. مونږ د حضور غلامان د حضور د دین دپاره څنګه نشو تیرولی. ته په دې باندې مونږ مه یاروه چې لسټونه مې جوړ کړه او قایدین پکې د ټولو نه اول دي. دویم تکړه شه، ته به په خپل ظلم کولو باندې ستړی شي، د حضور غلامان مې په زغملو باندې ستړي نه شي انشاءالله. او دا خو یو قافله د حق ده او دا به روانه وي. الله کریم جل جلاله دې وکړي چې مونږ له الله په دې میدانونو باندې فتح او کامیابۍ راکړي. اصل کې هغه ګلف سروې وشوه، عالمي سروې وه، په هغې کې زمونږ امیر محترم د پاکستان د هغې مطابق په 2م نمبر باندې د ټولو نه مقبول ترین لیډر دی. ویږه دې باندې امیر محترم حضرت قبله حافظ سعد حسین رضوی حافظه الله د پاکستان په لیډرانو کې د عالمي سروې مطابق چې هغې ویلې دی چې عمران مقبولیت په اول دی، هغه ختم شوی خو دی واپس روچت کو، هغه تباو خو دی واپس روچت کو، ګینې نوم هم چا نه اخسته. او ورپسې په 2مه مرتبه کې حضرت امیر محترم قبله حافظ سعد حسین رضوی مبارک لیکلی دی. نو د دینه په دغه ورځ باندې رو ګدر خطا شوی دی چې دا څنګه چللی. دا خو د پنجاب هم د ټولو نه مقبول ترین پارټي ده، راشه پنجاب کې وله مخه ونیسه، ما یې مخې ستا کم نشي نیولی. انشاءالله دا د حضور علیه السلام د در غلامان دي، دی به که خیر لکه د سیلاب غوندې په هر ځای باندې ورځي، دا هر څه به د ځان سره وړي که خیر. روایت میں شروع کړو یزید بن عبید سلمہ بن اکوان ته پوسو کړ چې دلته ولې منځ کوې؟ په دې ځای کې د منځ کولو وجه څه ده؟ ټول مسجد نبوي پرېږدې او دا کومې ستنې سره چې د قرآن عظیم شان مصحفونه پراته دي، نو په دې کې چې کوم دی دې ځای کې منځ کوې. نو هغه مبارک والا جواب ورکړ چې بل هېڅ وجه هم نشته، خو ټولو نه لویه یوه وجه ده، او هغه دا ده چې زه به کله رالم چې ما به کتل نو زما جانان مبارک به دلته کې منځ کو، زه د خپل محبوب علیه صلات وسلام د وجې نه په دې ځای کې منځ کوم. بس زما حضور منځ کړی دی، زه نور وجود څه کوم؟ زما جانان چې کړی دی زم نه هلته کې منځ کوم.
په دې وجه باندې قدردانو الله پاک نه د انسان عشق وغواړي چې خدای زما عشق نصیب کې، که نصیب کې نه نو د مونږ سره د جګړې نه کوي، د الله نه دی وغواړي چې خدای دا زما نصیب کې چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام د دین مزل راته آسان شي، زما د جانان مبارک د عشق او وفا په میدان باندې راته وتل آسان شي، زما د محبوب علیه السلام د دین دپاره میدان ته راتلل راته آسان شي، ځکه چې عشق راشي نو بیا دا ټول سفر آسانی شي. الله کریم جل جلاله په دې کې بیا انسان له راحت ورکوي، خوشحالي ورکوي. رب العزال زموږ او ستاسو حاضري قبول او منظوره کړي. آمین. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه سیدنا محمد و آله و اصحابه اجمعین. یا الله زموږ راضي شي، اخره خاتمه په ایمان کې د ایمان زوال مو ساتي، خپل حبیب علیه السلام عشق او وفام د جون بار سات کې نصیب کې، تحریک لبیک د خپل حبیب علیه السلام د دین د لپاره بهر میدان کې کامیابی نصیب کې. د مستونګ او د هنګو شهدا او داسې چې څومره چې په بار ربیع الاول شریف مبارک او ورځ باندې شهیدان شوي سره د جمله شهدا خدای درجات بلند کې، د وطن کې خدای امن او امان راولي، سکون پکې راولي. خدای دا مهنګایي دغه تکلیفونه او دا دومره حقیقت دا دی چې هر سړی پریشانه دی، هر انسان په تکلیف کې دی، او هغه سفید پوش خلک چې دی هغه هم حیران دي چې خدای جون به څنګه تېرو، نه سوال کولی شو نه چې کم دی چاته، او دا حالات چې څنګه جوړ دي 15 کالو نه چې دی ظالمانو دی وطن ته نه امن راوړه، نه سکون راوړه، نه کاروبار راوړه، هر سړی په هر څه باندې تباهي او تباهي جوړه ده. خدای نور د دې کرپټونو او د دې نااهلو او د دې فساقو فجارو نه مونږ وساتئ. د خپل حبیب علیه الصلاۃ والسلام د دین خدمت مو د ژوند په هره ساه کې نصیب وګرځئ. آخره خاتمه په ایمان کې د ایمان زوال نه وساتئ. زمونږ د دې کلي یو ډېر مخلص شخصیت او شاهد صاحب چې د ډېر ټایم نه بیمار او ډېر تکلیف ورته، اکثر به موږ دلته جمعه کې دعاګانې کولې، نو 13 ورځې وفات شوی دی. دعا ورته وکړئ چې الله کریم جل جلاله کامل او مکمل مغفرت نصیب کړي، الله پاک جنت الفردوس کې اعلی مقامونه او مرتبه نصیب کړي، او خدای پاک دغه بیماری او دغه تکلیفونه د ګناهونو د بخشش سبب او ذریعہ وګرځي، او ټول خاندان لای بچو لای الله پاک صبر جمیل اجر عظیم ورکړي، الله پاک مل او مددگار شي، او خاندان ته الله کریم جل جلاله دا جدائی آسان کړي. څومره دوستان چې دلته راځي او په ډېر شوق سره، مینې سره، محبت سره، په جذبې سره د باباجي مبارک په خوا کې، د عاشق صادق په خوا کې، او د موی مبارک په خوا کې د خپل حبیب علیه الصلاۃ والسلام مبارک د دین دپاره، او د هغې عاشق صادق چې هغې مبارک د حضور په غلامۍ کې ژوند تېر کړی و، دا میت کې دې دپاره راځي چې دلته به الله زموږ سوالونه قبلوي. نو خدای چې چاته څه مشکلات یې ورته آسان کړي، چاته څه تکلیفونه یې خدای ته ورته ختم کړي، او یا الله کریم بند بیړۍ د ټولو روانې کړي، کاروبارونه د چا بندي خیر او برکت مخې کولو کړي، قرضدارو خدای پاک د قرضونو له نجات ورکړي، بې اولادو له خدای نیک عمل اولاد ورکړي، با اولادو ته خدای نیک عمل لوی کړي. آخر خاتمه په ایمان کې ایمان زوال مو ساتئ. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه.